حدیث شریف کې راځي یو وارې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د مانځه دپاره تشریف راوړو نو یو ټولګي یې ولیده چې هغوی خندل او د خندا په وجه یې غاښونه ښکارېدل. نبي علیه الصلاة والسلام ارشاد وفرمایه که چېرې مرګ ډېر ډېر یادوې نو کوم حالت چې زه وینم دا به نه پیدا کېږي. په دې وجه مرګ ډېر ډېر یادوې. په قبر باندې هیڅ یوه ورځ داسې نه تېرېږي چې په هغې کې هغه دا اوازونه نه کوي چې زه د نااشنایۍ کور یم، یوازیوالي کور یم، د خاورې کور یم او د چینجو کور یم. کله چې مؤمن قبر کې کېښودلی شي نو هغه قبر ورته وایي ستا راتله دې مبارک وي، ډېر ښه دې وکړو چې راغلې. څومره بنیادم چې په ځمکه باندې ګرځېدل ته په هغوی ټولو کې زما ډېر خوښ وي. نن زما خوا ته رالې نو زما بهترین سلوک به وویني. دې نه پس هغه قبر تر کومو پورې چې د مړي نظر رسي هغې پورې اوږد شي، ارت شي او یوه دروازه په هغې کې د جنت پرانیستلی شي چې په هغې کې د هغه ځای هوا او خوشبویي دته راځي. خو کله چې څوک بدعمله په قبر کې کېښودلی شي نو هغه قبر ورته وایي ستا راتله دې نامبارک وي، بد دې وکړه چې ته رالې. په ځمکه باندې چې څومره بنیادم ګرځېدل په هغه ټولو کې له تا نه زما زیاته کرکه وه. نن کله چې ته زما حواله شوې نو زما معامله به هم ووینې. دې نه پس دارنګې هغه ته زور ورکوي چې پختې یې په خپلو کې یو بل کې ننوځي او یا اجدهاګانې په هغه داسې مقرر کړي شي که چېرې یوه هم په ځمکه کوکي ووهي نو د هغې د اثر نه په ځمکه واهه قدرې پاتې نه شي او دی به تر قیامته پورې چیچي. دې نه پس نبي علیه الصلاة والسلام ارشاد وفرمایه چې قبر یا د جنت یو باغ دی یا د دوزخ یوه کنده. د الله تعالی نه یره ډېره ضروري او اهم څیز دی. خو همدا وجه چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم به اکثر څه جوور سوچ کې وو او د مرګ یادول دې دپاره فایدهمند دي ځکه نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دا نسخه ارشاد وفرمایه چې کله کله مرګ یادول ډېر ضروري او فایدهمند دي.